چې خبر راورسېدو نبی علیہ السلام تیاری شروع کړه د غزوه تبوک. د غزوه تبوک د رومیانو سره نبی علیہ السلام د صحابه کرامو سره د غزا تیاری سکړه شروع کړه. د الته کې چې د روم بادشاہ ته جنگ تیاری کوله نو دی ابو عامر راهب مدینه منورې ته منافقینو ته پیغام راولېږه چې کوم د پټ ملګری وو دور ته پیغام راولېږه دلته ما د روم بادشاہ تیار کړي په مسلمانانو باندې د حمله کولو، خو تاسو دغلته مدینه منوره کې ځان له اجتماعي شکل پیدا کړئ سبا چې دوی حمله وکړي دغلته خود بیا زیاده پوهچ کنه وی څنګه طریقه وکړو وی جمعات جوړ کړئ آباده جوړ کړئ علوم ورله جمعات ورکړئ چې مسلمانان در باندې پوه نشي ځکه تاسو منافقین یې په ښکاره کو تاسو مسلمانان یې کنه نو لہذا جمعات جوړ کړئ نوم ورله آباده جوړ کړئ نوم ورله جمعات ورکړئ خدا به زمون مورچا په دې کې به یو تاسو مرګري راټولې چې کوم د مسلمانانو خلاف دي په مسلمانانو کې ډله به جوړه کړي. دویم دا چې به کې موږ د جنگ تیاری کوو د مسلمانانو خلاف. دوی د مسجد قباء سره دغلته آباده جوړ کو او د مسلمانانو د شک ختمولو لپاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې لاړو وی تراشه چې موږ له پکړم به منځو کې یعنی ابتدا په نبی علیہ السلام کوله چې مسلمانانو را باندې څه پیدا نشي شک پیدا نشي. نبی علیہ السلام په دغه ټیم کې د غزوه تبوک په تیارو کې مصروف وو ویزه چې د تبوک نه واپس راشم بیا بدر لپاره سو کما منځو کوم ابتدا بدر لوکم دوی وی ټیکتا او عذر دا پېښ کو چیرې یو د قباء مسجد چې تنگ هم دي کسان مونږ ډیر شي یو نیم د کسان لری هم پاتې شوی دي نو لری نو ته کسان راځي چې بل جمعه جوړ شي نو بهتر ده نبی سم اجازه ورکوي ټیک ده خو چې تبوک نه راشم زبل لپاره سو کما ابتدا وکم. نبی علیہ السلام چې د غزا ولار په واپسې کې راته الله تبارک وتعالى د آیاتونو نازل کړو د دوی هغه سازش او تخکارا کو چې دا ټول کار د ابو عامر راهب دی او دا جمعات نه دی د منافقینو د دوی لپاره مورچه جوړ کړی و. نبی علیہ السلام چې واپسې کې راغی کنه نو دوه صحابه کرام اولګل چې پاغه کې یو وحشی رضی الله تعالی عنہ هم وو چې کوم د نبی علیہ السلام تر شهید کړو په غزوه احد کې به مسلمان شو یو وحشی رضی الله تعالی عنہ یو بل صحابي ویلاک شدا باندې وران کوي ورته نه اغا زي وسېزو ختم کو دلته دوی را لوي دا خو زمون جوړ جاړې مقصد مخ جمعه جوړو تاسو دا الله تبارک تعالی مخکې دا نبی علیہ السلام څخه کړو خبر کړو. والذین خاکسان اتخذوا مسجدا چنی ولید مسجد زرارا د پاره د zarar د مسلمانانو وکفرا او د پاره د کفر وتفریقا او د پاره د جدای بین المؤمنین د پاره د مؤمنانو. دیو جن علماء لیکلی دي وینن زمانہ کې کوم څوک جمعات دي سروخ کې چې غرض پکې ثواب نه وي خو بلکې د بل جمعات په مقابله کې روح کې د یو جمعات سره خواته بل جمعات داغي په مقابله کې روح کې چې زندګي نه داخله دي ترا واوړي د زد باندې روح کې نو پدې کې بیا منصد مکروه ده منص پکې سره کیږي خو پکې کوی دې پکې کوم منص پکې کیږي خو مکروه ده او داسې جمعه جوړولم سره دي مکروه دي ټیک نه دي کو ثواب په نیت باندې جوړه په یو جمعه کې خلق نه زیږي او بل بیا خواته جوړي کې په دې نیت چې څه خلق دی راشي بیا ټیک ته خو کو په زدي جوړي نو دا هم ثواب نه دی بیا. زرارا د پاره د zarar د مسلمانانو او کفرا او د کفر او تفریقا او د پاره د جدای بین المؤمنین په مابین د مؤمنانو کې و ارصادا او مرچا لمن د پاره دغه چې حارب الله چې جنگ کوي د الله تبارک وتعالى سره او رسول او د رسول د الله تبارک وتعالى سره من قبل مخکد دینا ولا يحلفن قسمنا بديخري ان اردنا چې اراده نه وزمونګه الا الحسنى مگر دني کوي والله الله تبارک وتعالى يشهد غواد انهم چکنن دوی لکاذبون خامخا دروغجن دي لا تقم ودرگا فيه پدې کې ابدا همیشه لمسجد خامخا اغه مسجد اسسا چې بنیاد خود شوی على التقوى په تقوا باندې مراد نه مسجد قباء دی لمسجد خامخا اغه مسجد اسسا چې بنیاد خود شوی على التقوى په تقوا باندې او نبی رسول الله چې مدینه منوره ته هجرت کولم به دا مسجد قباء جوړ کړي وو من اول یوم د اول ورځنا احق ډیر حقدار دی ان تقوما چې تودريږي فی فاغی کې فيه پدې قباء کې رجال سسړي دي يحبون چې من ساتي ان يتطهروا چې پاکي حاصله کی. نبی رسول الله د قباء والے تاسو کوي پتا سو کې کم صفت ته چې الله تبارک وتعالى تاسو صفت په قران کې بیان کړل دي چې دوی پاکي سره مینه کوي نو تاسو څه کوي چې الله تاسو د پاکي صفت بیان کړل دي ناغه ورته د الله پاک پیغمبره مونږ په ابو باندې هم استنجا کو
یعنی مخکې لوټه استعمال کو داغه ورسو بیا په بو باندې استنجا کو. نبی علیہ السلام هم دک پاکی ده. والله تبارک وتعالى